اسکندر ذوالقرنین دې لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي، دنیا باندې قبضه کوي، یو ملک فتح کوي بل ملک فتح کوي، چین ته ورسېد، دنیا قبضه کړه چین ته ورسېد. د چین یو شهزادګۍ وه ډېره زیاته هوښیاره وه، هغې چېرته د تصویر پیدا کړی چې دا څنګه سړی دی چې په دنیا پسې نښتی دی، یو ملک هم فتح کوي یو بل ملک هم فتح کوي. خیر هغه خو د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي. اوس امریکا هم لګیا ده، یو ملک نیسه او بل ملک نیسه بل ملک نیسه، دا خو خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به هیرې جواهرات وګټم او چا کې هغه څه شی دی پروټین دی او که څه څه نوم نومره هېر شو راته هغه ایټم بم کې څه استعمالیږي. نو دا تونه او دا قصې پسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسوم چې دا معدنیات او ذخایر قبضه کړم، لیکن د هغه مقصد جدا و. نو د چین یو شهزادګۍ وره د تصویر یې چېرته په چا جوړ کړی او ځان سره یې ښودی. دې چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو فوجونه یو طرف ته مکې ښودل چې حمله کوو نو د فقیرۍ لباس واچو، بالکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوج ته وی زما د حکم انتظار وکړئ دلته کښېنئ، زه وا د فقیرۍ جامه چې په خپله ځم حالات ګورم، معلومات کومه چې حمله د کم طرف نه وکړو، د بل چا باندې اعتماد مې نشته، او علاقه ګورم د هغې فوج به وګورم د هغې وطن به وګورم. نو جامې یې بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني او د ملنګۍ او د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت. چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دې یې صحیح کړ، ملنګ یې صحیح کړ. شاته یې لکه تاسو ورشئ دا ملنګ نه مټه ونیسئ ما یې راوله، یاره اوس دې سره خو یې تصویر پروت و کلک یې د مټه ونیوه. او دا خو ته بادشاه ګیر شویله زمونږ ګوتو له خدای راوستې او ورته یې جیل کې واچوې. فوج هېر فوج ته پته هم نه لګي چې زمونږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ. هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه تللی دی خپل معلومات کې راضي به د حملې حکم به کوي، نسګۍ ګرفتار. شهزادګۍ حکم وکړه، شهزادګۍ ته هم پته وه چې د دې فوج طاقت مونږ نشو لرلی، که دې مونږ مړم کړو نو بیا به زمونږ ډېره بدر وځي. اوس خو ځکه زمونږ بادشاهي ونیسي جوړه ورسره وکړو نو مونږ جنګي خو به پرېږدي که، او که چېرته دې مړم کړو د دونه فوج او دومره لښکر د دنیا قبضه کړه مونږ به هم قبضه کړي، بیا به رانه انتقام لري چې څه چل به راسره کوي، وجنو یې نه خو یو طریقه باندې ول احتیاط و. دا بادشاهي هم په عقل کېږي په بې عقلۍ ګرانه ده. جیل کې واچو، حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې ډوډۍ پې بنده کړي، اوبار څه پې بند کړي، خیر څه پې بند کړل، 3 ورځې پسې ځان ته حاضر کړل. هغې شهزادګۍ قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کوم قیمتي هیرې دي ای ورته مخې ته کېښودې. بادشاه سلامت اوږې وی او ډېر اوږې، تږې مې وی او ډېر تږې یم، وی د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود، په دې خپله تنده م ختمه کړه لوږه دې م ختمه کړه. بادشاه لاندې ګوري، سلطان اسکندر لاندې ګوري، وی شابه که نه دا هیرې دي قیمتي، د یوې هیرې په کرونو درهم قیمت دی، د یو لال کرونو درهم قیمت دی. زما بادشاه کې چې مې کمې قیمتي هیرې او سونا او هر څه لیدل درته مې مخکې ایښودې دي، شابه په دې خپله لوږه ختمه کړه، په دې خپله تنده ختمه کړه. نو دې ورته وي دا خو نه خوړی شي او نه څکې شي، په دې خو زما لږ او تنده نه ختمېږي، وي همدا شی در کوم، بل شی موږ سره نشته. ده وله دیکه ورکړه، وي دا مې نه دي پکړه، دې وخت کې دا ما له فایده نه راکوي. وی خلاص شي یو موټی اوربشې وټکوي وروړی ول. اوربشې اوس لږې قیمتي دي، لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو غریب غریبۍ کې چې به د چا خوراک و اب اوربشې وې، غنم جوار به چا نه موندل، اوس اوربشې څوک نه موني. یو موټی اوربشې والا وټکوي راوړی والا داسې لږې غوندې دی، 2 پیسو اوربشې والا وټکولې او مخې ته یې ورته کېښودې، وایي ځکه نه په دې دې لوږه ختمه کوې ډېره ښه ده. هغه اوربشې وخوړې، څنګه شوې؟ وی برابر شوم. وی ګوره بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند دپاره کم شی ضروري دی، دغه هیرې لالونه جواهرات او سره زر که اوربشې وایه، وی اوربشې مې ضروري دي.
وی جون به دې په څه بچ کېږي وی په دې اوربشو به بچ کېږي وی اصر ملک په مخ اغشتی دی د دنیا دپاره کله یو ملک قبضه کې او کله بل قبضه کې او کله بل قبضه کې چې کم کې اوسېدې دون اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پې کېده عجیبه ده عبرت خبره ده که نه کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پې لوږه ختمېده ستا د قوم لوږه پې ختمېده ملکونه فتح کې هیرې ګټې جواهرات ګټې سره زر ګټې بلډینګونه او محلات ګټې هغه دې په کار شو اوس دې څه په کار شو هغه شی دې په کار شو ما خو درته مخکې کېښود لیکلې ورکړه او که هغه د 2 پیسې اوربشې دې په کار شوې بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې آخرت ته پرې روغ لاړ شي هیرې جواهرات فایده نه درکوي هغه پوه شو وی ځه شهزادګۍ ورته وي در باندې مې رحم وکړه څه درته نه یم په مخه دی ښه بادشاه فوج ته حکم وکړي باس دا ما دپاره عبرت دی ځای تیزو فوجونه واپس دی نور مې د دنیا ګټې او د دنیا فتوحات نه دي پکار بس ځای فوج ته حکم وکړ ډېره علاقې مو فتح کړې خپل رب دې نه پس راضي کې او د اوربشو ډوډۍ وخورئ مال پرېږدئ دولت پرېږدئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد دا سوچ به وکړو چې مونږ قیامت له الله له څه وړي دي او څه مو ګټلي دي حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ به الله ځان ته مخامخ ودرئ بنده ما خو دله مال درکړی و که نه څه دې پکې کړي دي دولت مې درکړی و څه دې پکې کړي دي دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړه که نه چې تا ماله زر راکړی و ما ته کورونه دبله جوړ کړل تا ماله 100 راکړی و ما ته درته اربونه جوړ کړل بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړی د پیسې او زما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دلی راوړم الله ورته وایي حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دنیا دې ختمه ده اوس هغه دنیا دې اوس نشته ولتنظر نفس ما قدمت لغد وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دې به ښي طرف ته وګورې الله مخکې خو څه نشته مخکې به وګورې الله اسم نشته ګس طرف ته به وګورې الله اسم نشته وی شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه د آخرت د ژوند نه وی لا سقونه به فرشتو ته حکم وکړي وبنیسي او اخر جهنم ته به ورغوزار کړي رونو مونږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي او آخرت نیر کړي حضرت حسن بصری رحمه الله دا یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی ډېر لوی شخصیت جناب دومره لوی سړی تیر شوی دی چې زموږ د احادیثو استاد دی او په بخاري شریف کې او دارنګې په دې ټولو کتابونو کې د احادیث نقل کېږي او جناب د تصوف په دې پیرانو کې د دې ټولو پیرانو پیر دی د ټولو په سلسله کې د ده نوم شامل دی یو زمانه کې تاجر و زبردست تاجر او ډېر زیات مالدار و بادشاهانو له به یې تحفې تحایف وړل نو د روم یو بادشاه هرقل بلا سامان یې راواغېشت او قیمتي قیمتي څیزونه او یې زه هغه له تحفه وړم چې څنګه راغې نو بادشاهانو ته خو نیغ په نیغه نزدېکت ګران دی یو دوست یې وزیر هغه له هم څه تحفه یې وړه ورته یې وزیر صاحب ما له د بادشاه نه د ملاقات ټیم وله ما وله څه تحفې تحایف راوړي دي ملاقات به م ورسره وکړو او تحفې تحایف به م وله ورکړو وزیر ورته وی چې داسې پروګرام دی چې اوس نه کېږي بادشاه چېرته روان دی او یو ناشنا سیل دی ته به م راسره لاړ شئ او چې کله بادشاه واپس شي بیا ستا ملاقات به ورسره برابر کړو ډېره ښه حسن بصري وی د روم زما دغه اشنا دوست وزیر دی زه ورسره روان شومه لویه قافله د بادشاه دی وزیران دی ښځې دي هلکان دي قسم قسم خلک دي د کلي نه بار یو اعلی غوندې ځنګل او په ځنګل کې یو بهترین باغ دی هغې ته ټول خلک لاړل وی زما د دوست وزیر مال یو خیمه برابر کړه چې ته په دې خیمه کې کېنه تماشا کوه او چې کله واپس شم بیا به سره خبرې اترې کوو ما دا سوچو چې بادشاه به ښکار نه راغلي دی به ښکار کوي یا اکثر دا بادشاهان دا یو بل سره د اسونو او د اوښانو زغل کوي دا مقابلې کوي دې له به راغلي سیر و تفریح له به راغلي وی جناب ګورمه چې د دې باغ او د دې ځنګل په دا منځ کې یو خیمه ده
او ډیره قیمتي اعلا د سرو زرو چړاو پې شوی دی او د هغې خیمې نه ګیر چاپېره په پردوم سره در دي او چې کم د هغې هغه پولي دي هغه ډېر قیمتي او اعلا وی یو ډله ځي هلکانو د جینکو د بوډاګانو لښکر بادشاه وزیران او هغه خیمې ته ځي او د هغه خیمې نه تاویږي او یو کس پکې ورننوځي واپس راځي وی افسوله کې مې سوچ کو چې بنده دا خیمه کې څه دي او دا خلک دې خیمې ته څه دپاره ځي وی چې ماسپوتن شو زما هغه دوست وزیر راغی او ما سره کېناست مې چې لکه ما خو سهر نه اوسه پورې لویه تماشه ولیدله او په دې مې پوه کړه چې دا څه شی دی یاره سړی وی زمونږ بادشاه دی خو د هغه یو زوی عمر دی او دې خیمه کې د هغه قبر دی او دا نن د هغه عرس و کال په کال د هغه برسي کېږي عرس کېږي او دا تا چې څو لیدل دا کار کوو دا تاسو څو کړل وی تا ولیدل لومبې چې یو ډله ورله لویه ډله دا د ټول روم طبیبان او ډاکټران او حکیمان دی ورغلل او د بادشاه د هغه خیمې نه چکر یې ولګو او چې مشر ډاکټر او طبیب و هغه بیا وردن نه شو او د بادشاه د هغه زوی خیمه چې زوی قبر کم ځای دی هغې ته ورننوت او ورته وي د بادشاه زویه مونږ تا پسې ډېر خفه یو بادشاه خفه دی مونږ د ټول روم ډاکټري طب او حکمت راوړی دی که په ډاکټرۍ او طب او په حکمت ته جمدی کېږې نو چې څومره خواري د مونږ یې کوو مونږ کوشش کوو چې تا جمدي کو چې بادشاه خوشحاله شي خو افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې هغې مرض په چاو لګي نو په طب او په ډاکټرۍ واپس دا بیماري نه دی داسې درونو که نه ده یو بیماري ده چې هغه دا ناقابل علاج ده چې هغې ته بوډاپه وایي بوډاوالی چې راغلی سړی ځوانېږي نه او دویم مرګ چې راغی نه د ډاکټر بچ کولی شي نه د ساینسدان بچ کولی شي نه د امریکې او د بش د عارضي مجازي طاقتونه بچ کولی شي خبره ختم نه ډاکټر ورته وایي هغه مشر طبیبه چې افسوس د مرګ مرض داسې مرض دی چې د هغې علاج چا سره نشته دا بیماري کې راله سړی ته واپس نه خلاصېږي مونږ بې بسوي سلام علیکم وی ورپسې دویمه ډله تا ولیده چې ورننوته هلکان او جینکۍ او خشته ښکلې لباس والا او په ځان یې د کالو انبارونه جوړ کړي هغې ورغلل چې د بادشاه زویه مونږ په تا پسې ډېر زیات خفه یو او مونږ د ټول روم حسن راوړی دی بعض انساني هغه د حسن نه مجبور شي نو خبره مني نو مونږ حسن راوړی دی که ته په حسن جمدی کېږې تا نه زمونږ حسن قربان دا ټول حسن در نه قربانو افسوس معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا حسن څه شی دی داسې ده که نه ده الله د چا په حسن څه کوي د حسینانو خشته او ډولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله جمیل الله ډېر زیات ډولې دی چې مخلوق یې خشته ښکلې پیدا کړی دی چې د الله ذات به څومره خشته او څومره ښکلې وي الله دې زموږ دیدار نصیب وګرځولي کې نو هغه ذات سره د معامله ده چې د هغه د چا په حسن څه او نه د مرګ نه خشته بچ کېدی شي او نه ترې بدرنګ بچ کېدی شي چې ټیم راغې خشته په هلکانو کې که حسندار هلک دی او که جینۍ ده که د 20 کالو کې ډز ورکړه او که 40 کې ډز ورکړه او که 80 ته ورسېدل بعضې وخت کې حسین او خشته زر مړ شي او بدرنګ 100 او 1.5 ته ورسېږي دا په رقم پکې نشته مونږ بېوسه یو نو مشر اکیت کم پکې خشته انسان هغه یو سلام علیکم واپس ترات وی بله ډله دې ولیدله دا سپین ګیري هغې ورلل ای د بادشاه زویه مونږ راغلي یو جرګه هم راوستې ده ځکه بعضې وخت کې انسان د جرګې نه مجبوره شي مونږ جرګه راوستې ده که ته په جرګه باندې جمدی کېږې نو مونږ الله له جرګه راوستې ده ولې چې مونږ هم در پسې خفه یو بادشاه هم در پسې ډېر زیات خفه دی افسوس د مرګ داسې یو شی دی چې هغې په جرګه هم سړی دی نه خلاصېږي ډېرې جرګې مو ورته وکړي که نه کلا اذا بلغت التراقیه وقیل من راع وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى يوم څنګه دی الى ربك يومئذ المساق کله چې مړی ته ساره وکړي که نه نو خلک وایي من را هلکه څوک تعویزګر شته که نشته دمګرې ولا وګوره چې دم پې واچوي چې جوړ شي والتفت الساق بالساق
بس بیا پنډی د پنډی سره ملو شي، پنډی د پنډی سره ملو شي او سا د مرۍ نه وځي او وظن انه الفراق. دلته علما لیکي چې ځوان د یقین په معنا دی، د پوره یقین راغی چې بس پلار نه لاړم، زوی نه لاړم، ورور نه لاړم او د کور نه ووتم، بیا په دې کور زما واپس قدم نشته. داسې ده که نه؟ دا سړي ته اله لګي، دا مړی کور کې وشي سړي تار سره آیات والي صاحب زمونږ چې کله جنازه یې تله یو عجیبه کیفیت په ما راغی، دغه لږ ساعت کې دا الله را طرف نه جنازه چې وتا خولې نه مې دا لفظ ووته الله دې معافي وکړي، ما وی بات نن نه دی اوت واپس په دې دروازه بیا نه راځي. داسې ده که نه؟ کم کور چې چا جوړ کړی دی او د مرګ په قدم کې اوت دغه کور له بیا واپس نه راځي، بس ختم. هغه خپل بستر پاتې شو هغې له بیا واپس نه راځي. خو د مرګ جنازه چې اوتله بس دا خیري وتل دي، دوباره بیا د خپلو بچو لا، د خپل پلار لا، د خپل رور لا او د خپلې ښځې لا او د خپل خاوند لا د انسان دوباره نشي راتلی. خبره تاته د مارونو ډېره لویه د افسوس خبره ده، مونږ غافل یو. الهاکم التکاثر، غفلت کې پراته یو. بهر کې په وی چې هغه دغه ورته وایي چې هغه بوډاګان چې مونږ جرګه راوستل په جرګه بعضې وخت کې د انسان حاجت پوره کړي. افسوس معامله د مرګ دی د هغې ذات سره ده چې هغه د مرګ په مسله کې جرګه هم نه مني. وی بیا داسې خلک ورلل چې هغې قیمتي اعلی هارونه، قیمتي جواهرات په کاسو کې نیولې او د دولت انبارونو والا خلک ورلل. بادشاه سلامت زویا ته مړې او مونږ درپسې خفه یو، مال هم راوړی دی، که ته په رشوت جم دی کېږي د ټول روم دولت تا نه قربان. افسوس مرګ او د مرګ معامله هغې ذات سره ده چې په هغې سړی په پیسو هم نه کېږي. بیا وی تا ولیدل چې یو چاقو چوبن لښکر لګیا دی، هغه خپل سلوټونه وکړل ورغلل. بادشاه زویا مونږ لښکر راوستی دی، جنګ کوو ستا دپاره، ځانونه وجنو چې ته واپس جم دی شې، مونږ هم خفه یو، بادشاه هم درپسې خفه دی. افسوس معامله د هغه ذات سره ده چې د هغه په مقابله کې د دنیا لښکر د ماشي برابر قیمت نه لري. داسې ده که نه؟ لښکر یو سکم کې چې الله وغواړي ته به ډلې ولی کې برباد به کړي. بیا بادشاه ورغې سره د وزیرانو، بچې ما خو هره وسه وکړه، ما حسن راوسته، جرګه مې راوسته، ډاکټري مې راوسته او طاقت مې راوسته، لوی لښکر او د هغې نه علاوه مال دولت مې راوړه. په افسوس او افسوس چې د مرګ نه واپس جمدی کېدل شته دی نه، نو د څوک مونږ بې بسه یو. آینده کال پتا زمونږ سلام دی کال پسو بیا راځو. حسن بصري وی دی دا قصه کوي دا وزیر صاحب، او زه دې سوچ کې پرېوتم چې واقعي مونږ خو د دنیا د مال غافل کړي، دا خو حقیقت دی. تله چې د ځمکې لاندې شو دا خو حقیقت دی، نه مال بچ پولی شي او چې کوم مال یې ګټلی دی هغه ترې پاتې، نه عزت بچ پولی شي، نه علم بچ پولی شي، او نه د دنیا دا بنگلې بچ پولی شي، او نه د دنیا دا کلاشنکوف بچ پولی شي، او نه ډاکټري بچ پولی شي. دغه سړی چې واقعي لاړ بس خو لاړه، خدای خبر تا سره ملاقات کیږي او که نه، او چې کله به کیږي. که ام مسلمان مړ دی او تم مسلمان مړ شوی، ممکن د ملاقات به وشي یو وخت کې، او که هغه کافر لاړ الله دې وساتي، یا هغه مسلمان ته دې طور پسې کافر لاړې خو بس همیشه دپاره دروازه د ملاقات بنده شوه. څه پته لګي د زندګۍ، څه پته لګي د خاتمې، څه پته لګي. پروردګار دې زموږ خاتمه بې ایمان وګرځوي. زما وروڼو حسن بصري وایي چې ده دا خبره وکړم چې با لاړم سلام علیکم، پاس مې قوالو له هغه وزیر صاحب مې چېرته ځې؟ تا خو وایي چې زه بادشاه سره ملاقات به کوم د هرقل سره، هغه نه د نفې مقلم وی بس نه مې اوس تا ملګرتیا په کار ده او نه د بادشاه باد. زما خو سترګې وغړېدلې، زما خو سترګې وغړېدلې. دا مونږ چې دا جنازه په دا مړي کوو نو مونږ په دا کور په جومات کې ولې نه کوو؟ لکه دلته جنازه کېږي که نه، دلته ولې نه کوو؟ مقبرې له به ځو. او بیا شریعت وایي، نبی علیه السلام فرمایي چې جنازه دې په مړي وکړه ورسره ایثار کړه تر دفنه پورې، چې 2 قیراته ثواب دې وشي. دې کې څه فایده ده؟ اوړي کې به هم مقبرې له ځې او ورسره به ایثارېږي، او په ژمي کې به هم ځې ایثارېږي به، وخت دې هم ضایع شو. دا دې دپاره چې دا مړی په خپلو لاسونو یوسئ او دا مړی په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي، او دا مقبره کې د پلار وویني چې او بابا مې مغه دې پروت دی، رور وویني چې رور مې مغه دې پروت دی، او کور والا مو وویني چې هغه دې پروت دی.
او بچی مې چې هغه پروت دی زم ورپسې را روان یم چې ته عبرت والې عبرت کفا بالموت واعظا عبرت والې. نو حسن بصري عبرت واغشت چې عبرت یې واغشت څه ترې جوړ شو جناب یو د په علاقه کې یو سړی دی ابو عمر یو ګناه تېر شو قرآن تېر شو. قرآن یادول ګران کار دی ورونو یادو ساتئ ګورئ قرآن یادول مستحب دی سنت دی یاد ساتل فرض دی واجب دی یادولو کې دومره ثواب نشته لکه چې په یېرولو کې څونه ګناه ده. نو قرآن تېر شو جو قرآن تېر شو اوس هم چې داسې څه مسله پېښه چې خلک یو عالم پسې لاړ شي یو نیک سړي پسې راشي. دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړی ولا راغی صاحب قرآن نه دا غلطي مې شوې دا ګناه مې کړې ده. نو دا بزرګانو په خوا به د علماو بزرګانو سړي له غوندې کلاو چې لږ یو کلو چې آینده دپاره داسې نه کوي. وی لاړ شه مکې مکرمې تالته یو جومات په مینا کې مسجد خیف وته و خیف بني کنانه دغه علاقې نوم دی. هلته زما یو استاذ ذات دی هغه ته ووایه دعا به درته وکړي الله به درته قرآن د آیت دی پیاده لاړ صاحبه د بصرې نه عراق نه دا خو بلا مزل مکې مکرمې ته ورسېد. دی په خپله وایي وی چې مکې مکرمې ته ورسېدم بیا هغه مینا هغه جومات ته لاړم وی د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم وی چې ور ورسېدم نو هغسې کوم سړي راته تپوس مې وکړه د نوم وی چې دا محراب کې ناست دی دغه سړی وی ما وی چې ودرېږه دا خرش دی څوک دی دعا غواړي څوک ورسره لاس میلاوي ملاقاتونه شروع دي ودرېږه چې مونځ وشي زه به ورشم. وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره چولې خو ما ونه پېژن ما ته یې شا وه زه سره لاس میلاو که واپس لا وی چې ما مونځ وکړه زه ورغلم ورته کېناستم ما ورته خپله مدعا ووي چې صاحب د عراق د بصرې نه راغلی یم او ما نه قرآن شریف حافظ ام قرآن مې هېر شوی دی ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده او ته د خدای دپاره ما ته کلمه وښایه وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي. وی زما د ده په زنګون د الله تاسې ښودرې وی دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه او چې سر یې راښکته کړي ما ته چې سوچ وکړه وی چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد واپس الله را یاد کړی او تپوس یې رانه وکړه چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه ما چې او صاحب بس معافي غواړم بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړی ده پښتومان. ما ته وایي چې عراق نه چا راولېږلی بصرې نه مې چې صاحب حسن بصري یاره وي په حسن دی الله رحم وکړي په دنیا کې د خلکو کې مشهور کړم. تا وختي دا سړی ولیده دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلاو شو جومات نه وته مې صاحب ومیلد خو ما ته شا و مې نه پېژن خو تعجب مې په دې وکړه چې دې سړي مونځ ونه کړه او د جومات نه د مانځه نه مخکې ووته. وی دا حسن بصري و که نه دا حسن بصري د هغه مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي د جمع مانځه نه بیا ځان بصرې عراق ته رسوي. دې باندې عام تړي د دې دنیا د ټوټو دا مازغه چې چا په عقل کې وي هغه خو دماغ عقل ته ګوري ډېر خلک خو د عقل له وجې نه ګمراهان شوي دي هو دا کم ځای کېږي دا جي دا عقل کم ځای مني طی الزمان او طی المکان دا لوی باب دی لوی دروازه ده لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکړي لږ ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکنډونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسېږي دا انسان خپل اختیار هم ني الله له کې واچوي دې ته کرامت وایي کرامت د سړي اختیاري ني الله کله وغواړي چې صادر کړي چې ونه غواړي نه صادرېږي نه چا دې تپوس کوي دې مرتبې ته په څو رسېدلې وی دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت راورسېدله. زما ورونو دنیا ګټل ګناه نه ده بالکل ګټه رزق حلال ګټل عبادت ته په دا نوټ هم درته لیکلي او دا مفهوم دی د حدیث حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه او جومات به جوړ کې لار به جوړه کې غریب سره امداد به وکې حج به وکې عمره به وکې نور چې اسم د بل د سوال نه خو پې بچې کنه د بل د احتیاج نه خو پې بچې کنه چې جامه دې پې ځان له واخېسته او د جامه کې لمونځ وکړې دې کې هم ثواب دی او که کور ته دې بچو له بینګلی راوړې ټماټر دې راوړل اوم دا نیت کوه چې دا ثواب ګټم. نبی علیہ السلام فرمایي کمن ولای چې د ښځې په خوله کې اجر دی کې هم اجر او ثواب دی هر شي چې غوټه کور ته وړې خوله کې دا وایه وی دا ثواب ګټم صدقه کوم په دې خپلو بچو په دې ښځه دا فرض صدقه ده د هغې ثواب د نفي نه زیات دی
نو مال دولت ګټل ګناه نه د حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو دا غني لفظ ورته مونږ لقب ایښودی حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند تبوک غزا کې 3 میاشتې لښکر سامان ټول د مهیا کړی عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی مال دولت خاوند لیکن رو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد بنه ګرځي بس که د آخرت ګټه راله مال بال ته قربانې او که کوم ځای کې د الله او د رسول دا ستا مال پکار شو چې زکات ورکا دا د هغه پکار دی ضرور به یې لورکا حج در باندې فرض کړه دا د هغه پکار دی چې دا مال ولګوه جومات جوړیږي یا لار جوړیږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي دا هغوی غریبانان دي دا د الله پکار دی دی لورکا نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتي دا به هلته قربانې زمارونو ولتنظر نفس ما قدمت لغد یو سړی دی دا سوچو کې مونږ دې ته ګورو چې څونه مال به د مرګ نه پس پاتې شي مانه په دې کې مونږ ټول پراته یو څو بنګلې به والم او څونه موټرې به والم او څونه کارخانې به والم او څومره جایدادونه به والم دا خو تا نه پاتې دي که نه نو مونږ وروستو ته ګورو چې دونه شی ډېر کم چې مانه وروستو پاتې شي شریعت وایي ټیک ده وګټه بچو ته هم پرېږده نفقه پکې شته ثواب پکې شته پرېږده بچو ته خیر دی خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد دې ته مو ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه ځکه ته چې کوم شي له روانې زیات حاجت خو د هغې ته دی که نه نو ما د ابو هریره رضی الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې جلل او ورته وایي ملګری ولې جالې د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات دې کېږي وی سفر ډېر اوږد دی سامان را سره کم دی نو چې حضرت ابو هریره دا وایي نو مونږ پکې کم کوجاګان یو زمارونو دنیا ګټه حلاله حرامه نه ګورئ نمبر 1 اوږده دنیا بچو لم ورکه نفقه اوږته نصوت هم اوږته بچو لم اوږته ممنوع نه دی خو اخرت له مخکې ځان لولېږه چې کوم خواته ور روانې هغه لار ځان ته خشته که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي دی راغې سوال یې که او سوال لونو ګورې حرام دی نبی علیہ السلام مبارک ورته آواز کې وی دی خوا راشه دا سوال ولې کې حضور پاک مبارک فرمایي چې کم سړی په دنیا کې سوال کوي د قیامت پر ورځ به د ده په دې مخ د غوښې ټوټنې اډوکې به ښکاري او دا سوالګرې سړی په دنیا کې هم ځان له مخ زخمي کوي ځکه خلک خلکو ته بې حیا غوندې ښکاري او په آخرت کې هما درته و چې تش اډوکي پنجرۍ او غوښه پکې نه دا به څومره بدشکله او بدنما ښکاري الله دې مو ساتي زمونږ بعضې خلک په دې کوڅو کې دا ملنګان ګرځي کچکول وسري او د خلکو نه خیر راغونډئ سوال کوي خیر غونډئ او زمونږ خلک بعضې خلک ورته په ډېر لوی نظر ګوري هلکه شریعت ته به ګورو د پیغمبر علیه السلام وینا ته به ګورو کم سړی چې سوالګر دا حرام خور دی چې سړی حرام خور شو سوال کوي دا لوی سړی د کم ځای نه شو کم سړی چې سوال کوي او د کوڅو نه خیر راغونډئ او چغه وایي خیر راکې او کچکول په کچکول دا حرام ګورې نه حلالېږي چې ګنې کچکول کې دې واچو نو دا به حلال شي او که نه کچکول کې دې نه اچولې نو دا به مرداری او نه د یو زیارت او د یو نیک سړي په نوم ګورې حرام حلالېږي دا وایي دا پیر بابا کچکول دی او د هغه لپاره غواړم او څوک وایي دا د کاکا صاحب دی او څوک وایي دا د اټک بابا دی او څوک وایي دا د کوواټ بابا دی او دا راکې او کوڅه په کوڅه کچکول غونډئ د هېچا په نوم هم حرام نه حلالېږي دا یاد ساتئ دا زما خبره نه ده دا د حضور پاک مبارک د وینا معنا مې درته ذکر کړه که حرامو باندې سړی د دنیا کلمې وایي او ته په حرامو د دنیا د الله نوم والې او د پیغمبر نوم والې او د نیکانو اولیاء او صالحینو نوم والې ځان دې نور هم برباد کړ نو کم سړی چې کوڅه په کوڅه ګرځي چا سره بیزو د شلنګی او ګډی او چا سره بل شی د شلنګی او کوڅه په کوڅه د زیارت نوم اخلي او حرام مال د سوال راغونډی او مونځ ټکې نه کوي چرسونه څکي دا د خدای په نید مردار دی دا نیکمل حلال خول نه دا حرام خور دی دا پیسه مرداره پیسه ده
نو هغه سړي سوال کو نبی علیہ السلام ورته وی کور در څخه څه نشته شا به لاړ شه ورشه کور در کې څه دي نو یو زوړ څادر و شلی او یو زوړ د لرګي جام دی راوړل نبی علیہ السلام مبارک وی دا به ما نه څوک والي خرڅولی وله یو صحابي وی دا صاحب ظالم په 1 روپۍ په 1 درهم نبی علیہ السلام وفرمایل من یزید دا روپۍ نه به زیات څوک ورکي بولی پې کوله لکه زمونږ دا خلک چې بولی کوي دا بولی جایز ده بل صحابي وی صاحب له پې نور سامان هم واخله وی قسم دی چې دا حلال مال چې تا په خپلو لاسونو وګټه دا د هغې حرامو نه د الله په نزد ډېر بهتر دی د کم په وجه چې د قیامت په ورځ به ستا په مخ د غوښې یو ټوکړه نی یو بل صحابي دی پوره حلالو کې ډېر بې برکت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې مدینه شریفې ته حضور پاک مبارک هجرت وکړ نو یو انصاري او یو مهاجر یو بل سره رونه کړل رورولي ولا جوړه کړه د مدینې او د مکې د خلکو رورولي جوړه کړه وی چې ستا مړ شي نو میراث به د دې ګورې وړي او که دې مړ شو میراث به یې توړې نو د مکې مهاجرو سره سو چې د هغې نه به هغوی میراث وړی او د مدینې انصارو قسم دی یو حد وکړه د رورولۍ دی چې کم صحابي سره رور کړی او ته وی وی ته خو زما رور شوې نبي علیه السلام زما رور کړی وی وی ښه نو زما مال د سره نیموم غوټ نیم بس زما مال تا شي او نیم به زما شي او وی 2 مې ښځې دي نو راشه یوه پکې خوښه که دا نه چې کومه مې ناخوښه د هغه دله در کوم ته پکې خوښه که دا بس دی بچي بس الله پوښاله زه بس ګزاره کوي 2 ښځې مې یو پکې ته خوښه که نو چې کومه پکې ستا خوښه شوه زه به طلاق ورکم ابه ستا شي د دې نه زیاته قرباني بله کیدی شي سوال نه پیدا کېږي او ته څه وایي وی یو په ست ښه ښکاري او بل وی په نخ وراته ښکاري هسې نه چې ته ورته ست وکړې وایي ښځه دا خو ډېره ښه خبره ده بس دا یو پکې زما خوښه ده دې له ورځ ورکوه یو سړی وي دریاب نه پورې غاړه ناست و ډوډۍ وله راغلې وه او بل د دریاب نه بلې غاړه کې و نو ده خو دا خیال و چې دریاب نه هغه نه خو دې راتلی نه شي پول خو شته نه هلکه وی ډوډۍ خورې هم د نر بچو ټوپ ورسره ویې پړسو او د پاس پټه سور شو او د دې خواله راغی چې راغی وی کم ځای کښېنمه وی زما پر یې خولې د پاسه کښېنه چې تا ته ما ست وکړه نو یو په ست نه ښکاري او بل په نه خوره نو هغه ورته ست وکړه چې مال د سره نیموم او ښځې مې 2 دي نو یو به طلاقه کم خو چې ستا پکې کومه خوښه او تا ته به په نکاح کم او ورته څه وایي بارک الله فی اهلک او مالک وی ستا په دې کور په دې ښځه کې او په دې مال کې د الله برکت واچوي دلونی علی السوق ما ته بازار وښایې زه په تجارت پوهېږم چې ځان له تجارت پیدا کړي لار بازار یې ورته وښو الله وله ګټه ورکړه ګوره د حلالو برکت ته یو څو ورځې پس د حضور پاک مبارک سره ملو شو نو په جامه باندې د ښځو رنګ و د ښځې چې کم په واده کې کومه خوشبویي او رنګ پورې کوي هغه په جامه لګېدلی و حضور پاک خو پوه شو چې دا خو صحابي دی په ناجایزه خو به ښځې ته نه نږدې شوې هلکه وی داسې دي وی صاحب واده مې کړی دی وی کم ځای وی په انصارو کې وی ولیمه دې کړې ده او که نه اولم ولو بشاتن وی یو ګډ ولیمه وکړه که نور دې وس نه کېږي یو ګډه لال کا صحابه ډېر بې تکلفه ژوند دی ګوره حضور پاک مبارک سره صحابو څونه مینه وه ځان به یې ته قربانو او وادې دی او نبي علیه السلام ته یې هم غږ نه دی کړی بې تکلفه واده مونږ په ودونو کې تکلفات کوو لکونه او زرګونه روپۍ لګو نو ودونه راته ګران شي نو هلکان هم بې واده ګرځي او ګینکۍ هم اکثر بې واده په کور پاتې شي خدای پاک د هغې حلالو مال کې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه برکت واچو څونه برکت اوس واوره چې دې کله مړ شو نو 4 ښځې دې پاتې شوې او د 4 ښځو اولادو نو دا یوه ښځه ورته وایي دی خلکو ته چا چې میراث تقسیمو وی زه د خاوند په مال کې چې زما کم پوری سره سي نه غواړم نغد مال کې لږ غوندې شی راکې مریان دي هغې کې نه غواړم په اسونو کې نه غواړم په ځمکو کې نه غواړم او دارنګې په غلامانو کې نه غواړم په کورونو کې نه غواړم ګډو چیلو کې نه غواړم نغد مال کې خپل حصه نه غواړم لږ شی راکې نو چې هغه خپل حصه یې رسېدله نو هغه هم 22 وه
ځکه د ښځو اتمه کېږي چې اولاد یې وي او چې بیا اتمه په څلورو ښځو تقسیمې 8 4 32 د یوې پکې 22 کېږي نو 22 هم نه غوښته لږې غوښته نو 80,000 پونډه یې وله ورکړل دا معمولي غوندې دا د حلالو برکت رونو په حلال مال کې چې کم برکت دی دا په حرامو کې نشته خوله ټینګول ورته ګران دي دوی امامان دي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه او د دویم نوم دی امام احمد ابن حنبل امام شافعي صاحب استاد دی احمد ابن حنبل شاگرد دی او ډیر نږدې شاگرد دی او امام احمد ابن حنبل غوندې د زمانې ولی الله او زبرګ په دغه زمانه کې بل نو ډیر نیک انسانو نو یو ځل امام شافعي صاحب چې دی نو دی په یمن کې اوسېده او احمد ابن حنبل دا په مصر کې دغه طرفونو کې اوسېده نو امام شافعي صاحب یو قافله تلله نو هغې له یو خط ورکړ وی یاره تاسو چې دغه علاقې ته لاړ شئ هلته زما یو شاګرد احمد ابن حنبل یې نوم دی زما دا خط وله ورکړي قافله چې لاړه احمد ابن حنبل ته د خپل استاد شافعي صاحب خط ورکړ هغې کې ورته لیکلي چې زما محترمه شاګرده احمد ابن حنبل ډېره زمانه وشو چې زما ستا ملاقات ونه شو زوی مې غواړي چې زما ستا ملاقات وشي نو تا ته چې کوم وخت کې فرصت یو ته په کلي نو ما ته جوابي خط راولېږه چې زه ستا ملاقات له درشم ګوره دونه د ادب او د احترام دی او نه وي چې ته راشه ملاقات له نه چې تا ته کوم وخت فرصت یې چې زه ستا ملاقات له درشم هم شاګرد لوی پکې نه و کبر پکې نو بس پوه شو وی حضرت قافلې له خط ورکړه وی په پلان کې تاریخ په پلان کې هر ورځ در روانېږم ستا ملاقات له چې تاسو چېرته لاړ نه شئ امام احمد ابن حنبل د خپل استاد د امام شافعي صاحب ملاقات له را روان دی چې په کوم ورځ قافله را رسېدله نو شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وی زما یو شاګرد دی احمد ابن حنبل یې نوم دی اخو ټولې دنیا پیژنده د احادیثو لوی امام دی او د فقه د هغې استقبال به کوو نو ټول شاګردان راووتل د علاقې کې څومره خلک خبرېدل چې دا دونه علما سپینګري او دا امام شافعي صاحب په خپل او د هغه شاګردان دي موږ به موځو عوام هم ووتل بادشاه چا نه تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوس ته څه دی وی دا د امام شافعي صاحب یو شاګرد احمد ابن حنبل را روان دي د هغې استقبال له خلکو ته دی په دومره لوی سړی دی چې شافعي صاحب او دا ټول علما استقبال کوي هلکه وزیرانو موږ به هم استقبال له لاړ شو بادشاه سره د وزیرانو او د ممبرانو مروت ټولې لارې کوڅې ډکې دي قافله راورسېده احمد ابن حنبل پکې د ملاقات سلام کلام شو بادشاه وی شافعي صاحب ته وی حضرت ستا دا میلمه به زه میلمه کوم دی به ما سره شاهي محل کې میلمه او ډوډۍ به وله زه ورکوم خورونو امام شافعي صاحب ډېر زیات مهمان نوازو میلمه دوست انسانو بادشاه ته وی نه صاحب دی به زما میلمه ما راغوښتی دی او زما د ده د ملاقات شوق او چې دی زما میلمه نو صاحب ته ستا وزیران به هم پکې میلمانه یې درستخان ولګېد احمد ابن حنبل دی ورسره نور ملګري دي او امام شافعي صاحب دی د هغه شاګردان د علاقې علما بادشاه وزیران په درستخان ډوډۍ پرته ده ډوډۍ خوړلې کېږي ورونو که ستاسو خیالي نو خلک په ډوډۍ کې میلمه ته نیغ نیغ ګوري چې د ده څه خوښ دي او دی څه خوري او څه ته ضرورت دی اوبو ته شربت ته ډوډۍ ته ترکارۍ ته نو د خلکو نظر هم احمد ابن حنبل ته ډوډۍ خلکو وخوړه او لاسونه بند کړل او دی همغسې لګیا دی ډوډۍ خوري او زر زر لګیا دی نو چې زر زر هم خوري او د خلکو نه وروسته هم بس کوي نو دا د دې خبرې نښه ده چې دا سړی ډېر وږي دی او یا ډوډۍ ډېره زیاته خوښه ده نو بادشاه هم ورته داسې پترس ګوري وزیران هم ورته ګوري او چې څوک خدمت کوي هغې هم ورته ګوري او خلک یو بل سره خاندي چې عجیبه نیک سړی دی شافعي صاحب د ده صفت کو چې دا ډېر لوی بزرګ سړی دی دا بزرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري دی خو لګیا دی خلکو بس کړی او دی نه بس کوي چې ډوډۍ کله وخوړلې شوه او درستخان اوچت شو احمد ابن حنبل له یو کوټه په خپل حجره کې ورکړه وی ته به دلته قیام وکوې ښه صاحب او شافعي صاحب کور ته لاړ نو د امام شافعي صاحب داسې وړې وړې لوڼه وي ماشومان د 6 کالو د 7 کالو چې هغې بار دا خدمت کو چا سره کنډول د لسۍ و چا سره د اوبو هغې رالل پلار ته وی شافعي صاحب ته وی بابا
وی میلمه پکې کوم یو احمد ابن حنبل ګوره طنز پې کوي ای بچی دا ماته چې مخامخ ناستو وی دا هغه بزرګ انسان و چې تا وی ډېر زبرګ دی وی او که نه بچي دا د احادیثو استاذ دی او د فقه امام دی بچي هم دغه دی وی زبرګان دونه ډېره ډوډۍ خوري لکه راځه چې وخوړه نبی علیہ السلام خو فرمایي چې ډوډۍ به سړی خېټه درې ځایه کړي درې حصې به کړي نو په یو حصه کې به ډوډۍ ور واچوي په بله حصه کې به اوبه ور واچوي او درېیمه حصه به اواله پرېږدي چې دا هوا پکې ځي راځي په دې فارموله که چا عمل وکړه ناجوړه کېږي به نه د ډېرو بیمارو نه به خلاصي مونږ خو په دې فارموله عمل نه کوو د اوبو ځای هم په ډوډۍ ډک کړو د هوا غم ډک کړو او نو بیا پکې نه د اوبو ځای وي او نه پکې د هوا ځای وي نه د جومات په پول د یو سل نه بل سره پورې رغړو رغړو او خاص ګرمي کوي چې په سب کې ته بل ملګری تنګي او بیا په رمضان کې تراولو صبح کې ته وتی شي یاره جینو بس ډېرې اوبه مې څښلې دي شربت مې څښلی دی نو نشم وتی نو ودرېدې نشم هغه شربت پې زیاتي وي شی پې کوړنې کوړو ګوره رمضان دا روان دی احتیاط کوئ نو دا ډوډۍ صبح دا ګوره د سنتو دورو د حضور پاک مبارک ته نږدې زمانه وه نو ماشومان جینکې هم په سنتو پوهېدی نن مونږ لوی خلک مولیان او طالبان او شیخان او صوفیان هم د سنتونو نه یو خبر هغه ماشومان جینکې وې او د سنتو خلاف ورزي وکړه د پیغمبر علیه السلام قسم دې په هغه سنتو هغه جینکې خفه وي بابا دې تعلیم وای دا د سنتو خلاف ورزي وکړه دونه ډېره ډوډۍ وخوړه او ډوډۍ دونه زر زر وخوړه ګوره حضور پاک مبارک وي ډوډۍ به زر زر نه خورئ په قلار قلار به خورئ شخوند به پرې ډېر وی چې دا ډوډۍ پوره معده شي چې معدې ته ورسي چې په اسانه هضم شي سوځېدلې ډوډۍ به نه خورئ حدیث پاک کې راځي اوس ډاکټران وي سوځېدلې مه خورئ وجود ته نقصان ورکوي ډېره ګرمه ډوډۍ به نه خوري نبي علیه السلام فرمایي دا ټولو باندې که مونږ په احادیثو نظر وکړو هغه یو سړی تللی یو حکیم مدینې شریفې ته هلته یې دکان جوړ کړ څه موده یو مریض نه راته تپوس یې وکړ وی ستاسو په دې علاقه کې مریض نشته ما خو دکان کړی دی څوک رانهلل وی نه مونږ کې خو مرض نشته وی ولې وی مونږ د پیغمبر علیه السلام په دې قرآن شریف په دې یو آیات عمل کوو چې کولو وشربو ولا تسرفو خوراک کوه او اسراف پکې مه کوه او بس کا په اسراف پکې مه کوه خوراک کم کو او به کمیس کو بیماری کم ده نو موږ د نبی علیه السلام په سنتو عمل نشته نو خراب خوراکونه خورو او بې ځایه حرام خوراکونه خورو هغې راله په وجود کې سل او زر بیماری پیدا کړي دي وی ښه بابا دا هغه ستا لوی زبرګ شاګرد و چې داسې ډوډۍ وخوړه او ای بابا په شرمونې وشرمولو خلکو یو بل ته کتل او خندلې د بادشاه وزیرانو هم کتل چې شافي صاحب داسې میلمه راوستل او صفتونه یې وله کول او علماو خندل شافي صاحب بچو ته ویلونو وی زم پې پیښ ومه چې خوراک یې د سنتو نه خلاف کړی دی نو زه ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه چې سړی راوم غواړي او میلمه مي او بیا ورته وایي چې ډوډۍ دې هم ډېره وخوړه زه ورسره څه وکړم ما ماتوسه کړه خو څه ورسره وکړم امام احمد ابن حنبل شافي صاحب ته وی حضرت ما ته ځان له کوټه کې بستره برابر کړه وی ښه ډېره ښه ده ځان له کوټه کې ورته بستره برابر کړه او ماشومانو ته وی لوټه ورته اوبو ډکه کېږدئ ولې که د شپې پاکې اودس به کوئ هغې ورته کوزه ډکه کېښوده چې سار مانځله دي جومات ته لاړل ماشومان یې جنکۍ ورلې چې بستره برابر کړي چې ویې کتل کوزه همغسې د اوبو ډکه پرته وه چې شافي صاحب واپس راغی وی بابا ناشنا زبرګ دې راوستی دی بچو بیا ولې وی ټوله شپه خوب کړی دی تهجد یې نه دی کړی ماشومان یې پې خفه وي وی تاسو ته څه پته لګي وی چې مونږ ورته کوزه سینګ ډکه یې ښودې وم هغسې ډکه پرته وه نو چې دا اودس ونه کړو نو تهجد یې د کوم ځای نه وکړه شافي صاحب ورغې احمد ابن حنبل ته وی احمد ابن حنبل چې خفه نه شي زما میلمه او زه په تا خوشحاله یم چې رالی خو یره ټینګ نه شوم یو دوه تپوسه ده نه کوم وی وایه صاحب وی تا دا بیګا ډوډۍ ډېره خوړلې ده چې د ما ډېره ډوډۍ مو خورې زه باندې خوشحاله یم خو د سنتو خلاف ورزي دې کړې ده او زر در دې خوړلې ده ما له خپلو ماشومانو جینکو لوڼو پیغور راکړه او خلکو یو بل ته اشارې کول او دویم دا چې بېګارې تهجد نه دي کړی ما له هغه خپلو ماشومانو لوڼو پیغور راکړه چې دا ستا شاګرد دی لوټه چې م سینګ ډکې ښودې واغسې ډکه پرته ده دا ستا دا حالت د کله نه بدل شوی ته چې ما ته شاګرد خو ته بل شان وي دا د نه څه جوړ شوي دي
احمد ابن حنبل ورته وی استاد جی لږ صبر به وکړي زما جواب به واورې بیا چې ته څه فیصله کې نو کوه وی چې ستا د ډوډۍ ته بېګازه کېناستم زما د قسم په الله چې ستا د دې ډوډۍ په شان حلال رزق ما ته په زندګۍ کې نه دی میلو شوی ما هغه ډوډۍ ته کتل ما په دې خپلو سترګو لیدل چې د الله پاک برکات او تجلیات او انوار پرې نازلېدل دې ته کشف ویلی کې دا په دې سترګو هغه څیزونه ویني چې هغه عام خلک نیني د زړه په سترګو ورته ښکاري لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای حدیث کې راځي وي چې څوک اودس کوي او دې په مخ اوبه واچوي نو د مخ ګناهونه ترې د اودس اوبو سره ورجېږي که په خولې څه ګناه کړي په سترګو یې کړي په غوږونو یې کړي او چې دې په لاسونو اوبه واچوي نو په لاس چې کوم واړه ګناهونه کړي هغه ته اوبو سره لاندې پرېږدي او چې په خپو باندې اوبه واچوي نو چې کوم ګناهونه یې په خپو کړي نو هغه ته اوبو سره پرېږدي امام صاحب وایي دا ګناهونه مونږ ته په سترګو ښکاري کې غورځېږي وره ګناه خو په سترګو نه ښکاري خو دا یو کشف شو یا شاه ولی الله ته د دې حدیث لاندې لیکي چې نبی علیہ السلام فرمایي کله په یو انسان یو مصیبت نازلېږي وی دې دعا وکړي وی هغه دعا اوچته شي هغه مصیبت سره دغه راووایي هغه مصیبت په شا کړي نو شاه ولی الله صاحب وی مونږ ته په سترګو ښکاري وی مصیبت را روانې او چې دعا وکړو وی دعا راته ښکاري چې دې هغه مصیبت له دغه راورکړي نو واپس یې کړي دې ته کشف ویل کېږي نو احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی قسم په الله که په زندګۍ کې مې ستا د دې حلال طعام په شان طعام چې ته لیدلی د الله تجلیات او انوار او برکات پې نازلېدل ایمه چې احمد نن د حلاله ډوډۍ مونتې ده او څومره ډېره چې خوړې شي وخوره نو ما په دې وجه ستا ډوډۍ زر زر خوړه او ډېره مې خوړه په دې غرض مې خوړه چې داسې حلال رزق مې چېرته لیدې نو مونتې مې نو او صاحب هغې حلال ډوډۍ په ما کې دوه صفته پیدا کړل یو د علم او یو د عمل ګوره مونږ چې ډوډۍ وخورو نو بیا ګرځېدی نه شو مونږ نه شو کولی او اسویلي کو اوږده اوږده دا ولې ډوډۍ کې فرق دی ډوډۍ کې لانجه ده او حلال خوراک ته ګوره او صفت پیدا کولو ته ګوره وی دوه صفت یې راله پیدا کړل یو د علم او یو د عمل وی د علم صفت یې راکې دا پیدا کړ چې بېګا مې سوچ کو د قرآن شریف او د حدیثو نه مې مسلې رایستې ځکه امامان ته ته وایي امام د فقه دې ته وایي چې د قرآن او د حدیث نه مسله راوباسي وی د یو یو آیت نه او د یو یو حدیث نه مې په سوونو او په زرګونو مسلې راوستې او عملی صفت یې راکې دا پیدا کړه چې بېګا صاحب ما خوب نه دی کړی د ماسخوتن په اودس مې د سار مونځ کړی دی ځکه ستا کوزه او لوټه ډکه پرته وه ما وله ګوتې نه دي وروړی دا د حلال رزق د مارونو برکت دی حلال رزق چې څومره سړی خوري نو ژوند کې به هم خیري او په آخرت کې به هم خیري الله به هم تې خوشحالي فرشتې به هم تې خوشحالي او مخلوق خدا به هم تې خوشحالي احمد ابن حنبل په زندګۍ کې یو ځل کور ته راغی بیبي ورته ډوډۍ کېښوله چې د نوارۍ اوچته کړله نو واپس یې کېښوله وی دا خو حرامه ده ماله تې د حرامو بدبویي راله دومره د کشف خاوند بیبي ورته وی صاحب اوړه تا راوړي دي مالګه تا ده او خشاک تا راوړی دی نو حرام پکې د کومې راغلی وی بس ماله تې د حرامو بدبویي راځي نو سوچ به وکړو او یاد مې شو خمبیره مې د پلان کې کوره راوړې ده معلومیږي دا چې د خمبیره کې څه چلو ډوډۍ ونه خوړه وی دا ته وکړه چې دا ډوډۍ کېده او که څوک سوالګرې فقیر راځي هغه لی ورکړه خو دا ورته ووایه چې احمد ابن حنبل ورې نه خوري چې سوالګرې به راغې سوال به یې وکړه ډوډۍ به یې ورولېږله وی دا ډوډۍ مونږ کرله احمد ابن حنبل نه ده خوړلې نو هم داسې سوالګري نو لکه دا زمونږ د زمانې سوالګري چې پنځه د لشلۍ یا د لستونه شتې په زور یې د پېښور کې وو زه په لار روانو چې لکه کوټې غوندې د ما د خپې ته چا راټوپ کړې ماړو خیال داسې پوټینې غوندې سوکل وکړو خدای پاک ویارېدم چې دا څه شی را پورې وجنګېد چې مې وکتل خپله لوڅه کلکه نیولې ده او پورې وې ځان لویشا پیسې را کوه ما یې لږ نیک بخت اقوا کړم انا خو دغه لاسونه ټول جامې دې را ټولې څخه ګنده کړې دا څه کې ښه یا دا ښځې وي دا پلیتې ښځې خدای دې زموږ دا معاشره په خیر خلاصه کړي او د سوال په داسې انداز غواړي چې د ګناه دعوت خلکو له ورکوي دې ته کتل ګناه دي حرام دي دې خلکو له پیسې ورکول حرام دي دا مونږ په دې پیسو دې سوال سره بلدې کړي چې د ګناه کار کوي او د ګناه په انداز سوال کوي دې له پیسې مو ورکوي رته هم
خو دې له پیسې مه ورکوئ دا نور هم بلدېږي. نه هغه سوالګر هم داسې نو وی ښه احمد ابن حنبل نه ده خوړلی وی وی چې هغه نه ده خوړلی زمونږ څه کار دی چې مونږ یې خورو. یو ځل امام احمد ابن حنبل پور تپوس وکړ وی هغه ډوډۍ چې ما نه خوړه څه شوه؟ وی صاحب نه تا خوړه نه سوالګرو خوړه مونږ د دجلې دریاب ته وغورځوله. امام احمد ابن حنبل په خپله زندګۍ کې د دجلې د دریاب کب ونه خوړو چې دا ډوډۍ به د کوم کب جېډې دته دي. حالانکه په شریعت کې داسې کب خوړل ګناه نه ده، کب مکلف نه دی، کب ته که حرام خوراک هم واچوي او هغه وخوري او یو سړی هغه کب وخوري نو دلته ګناه نشته، لیکن دا د هغې احتیاط و. حلال خوراک به یې خوړه او د مشتبې نه به یې ځان ساته. رونو برکت یې سو 100 کرته رب العالمین په خوب کې لیدلی دی. 100 کرته یو کم 100 کرته چې ولید نو په 30 کرته یې وی یاره ویله کې مې یو سوچ راغی که دې 30 کرت مې لولید یو تپوس پتې کوم. څه تپوس پتې کې؟ دا تپوس پتې کوم چې الله هغه شی راته وښایي چې تا ته پې بنده ډېر زیات در نږدې کېږي. نو چې په 30 کرته الله په خوب کې ولید وی الله یو سوال درنه کوم وایه هغه شی راته وښایه چې تا ته پې بنده ډېر در نږدې کېږي. وی دا زما په کتاب په قرآن باندې څوک چې د قرآن شریف تلاوت څونه زیات کوي هغه مره به دې ما ته زیات را نږدې کېږي. نو عجیبه تپوس دې کوي بے فهم او بغیر فهم. صاحب ته طریق په معنا پیږي او که پې نه پیږي؟ ځکه ډېر خلک تلاوت کوي په معنا یې پوهېږي او د عوام رونه خو چې تلاوت کوي په معنا یې نه پوهېږي. نو په کومه طریقه چې تلاوت وکړي تا ته نږدې کېږي؟ الله وی قرأ بفهم او بغیر فهم، که پې پوهېږي او که نه پوهېږي خو چې ژبه پې رقی ما ته او پې زیات را نږدې کېږي. دومره لوی شخصیت زما رونو او ابتلاعات هم په نیکانو ګوره ډېر راځي. بعضې وخت یو نیک سړي باندې ته ازمایش راشي خلک وایي دا جوړ د خدای قهر او غضب دی. په دې یو لوی ابتلا راغلی و. کومه زمانه کې چې دی و د هغې زمانې چې کوم بادشاه و هغه معتزلي و. دا یو خراب عقیده وه د معتزله په هغه زمانه کې. او یو لویه مسله تاسو پې نه پوهېږئ طالبان او مولیان پې پوهېږي مسله د خلق القرآن. هغه د بادشاه جدا نظریه وه د جدا نظریه وه. بادشاه راونیوه او کوړی یې وله ورکولې او په کولو مجلس کې د دنیا په زرګونو خلک دي او د شاګردان هم تللی دي او جاړي خلک چې زمونږ د علاقې لوی عالم او سپینګیري شیخ الحدیث د احادیث استاد دله به نن دورې میلاویږي. څوک تماشې له تللی دي او څوک دې سوچ له تللی دي چې دا به صرف کېږي دا ظلم دې سپینګیري سره به دا ظلم دومره ټینګ کېږي. او رښتیا خبره چې مې که نه نو د سپینو ډکو نه الله وی ما له حیا راځي. او که یو سړی ډېر زیاتیم وکړي هلکه ولې تا ورته غږ نه کوو یاره د سپینو ډکو لحاظ مې ولا وکړه. د سپینو ډکو خلک لحاظ کوي. د سپینو ډکو سره بوډا سپینګیرې او بیا د احادیث استاد یو روایت کې 6 لکه راځي یعنی یو قول کې او په بل قول کې علامه ذهبي لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د 10 لکو احادیثو حافظ و. قرآن شریف 6.5 آیات دي تقریبا لکه د هغې نه هم کم. نو تا اندازه لګوه چې څونه قرآن شریفونه به د دې نه جوړېږي ځکه یو حدیث آیت برابر دی بلکې بعضې حدیث آیت نه غټه وي. نو د 10 لکو د نبي علیه السلام د احادیثو حافظ په یادو یاد او قرآن شریف هم ورته په یادو یادو. تاسو اندازه لګوئ چې داسې سپینګیري او لوی عالمي او دې دورې وله ورکوي چې دا به څه حال و. نو جامې یې ته وویستې د غریب نه او یو لنګوټې یې ورته و په پرتوغا کې ورته یو لنګ غوندې وتړو او بره یې وکېجو او جلات ته ویې وهې په درو. شاګردان یې مغالو کې غریبانان ناست دي. نو چې لومبی کوړی ورکړه نو دی وی بسم الله. چې دویمه کوړی ورکړه وی الحمدلله. چې دریمه کوړی وله راوبروله وی چې الله ما له څه لیکلي دي حقه به رارسېږي د هغې نه زیات نشي رارسېدی. چې بله کوړی راوبروله وی القرآن غیر مخلوق کلام الله غیر مخلوق. هغه خپله مدعی وي چې پسې و. نو چې بله کوړی وله راوبروله نو پرتوغا کې وشلېده. چې پرتوغا کې وشلېده نو چې څومره شاګردان دي دې شاګردانو چغې کړې چې خدایه ځکه په درو باندې دې والی کېږي خو زمونږ وایي مړه پشي نو سړی خامخا مري. لیکن دا خو چې د پرتوغاق وشلېده او دا لنګوټې ته وغورځېږي دا غریب خو رسوا شو
تاریخ بسلی کی خلق بسوي او سپینګری مولا دی او خلقو ته شاده دا خو د ډېره غټه بېعزتي ده. وی دغه وخت کې دا سر داسې اسمان ته اوچت او بیا سر راښکته که نو وی پرتوب په خپله اوچت شو. خدای پاک یې عورت ښکاره نه که او د پورې پیوز شو. یعنې پرتوغاق چې کولو شي نو پرتوب کې سا خو نه ده چې د اوچت شي، په خپله پرتوب اوچت شي او د پورې پیوز شو. په یو کم دېرشمه کوړه بېهوشه شو. بادشاه شاګردانو ته راشي دا ملا صاحب یو صاحب بېهوشه یم. چې کله هوش کې راغی او لږ برابر شو شاګردانو یې تپوس وکړو وی صاحب چې دا یو کوړی د لره وبروله او پرتوغاق ته وشلېده نو په مونږ هغه وخت یې په مونږ کم تېر دی نو خدای دې په دشمن هم هغه وخت نه راولي. او بیا تا سر اوچت که اسمان ته او پرتوب په خپله اوچت شو در پورې پیوست شو. دا ولې؟ وی دقه وخت ما سره هم ډېر غم شو. وی ما الله ته سر پورته که او ما وی چې یا رحیم و یا ودود یا ذا العرش المجید، ای رحیم ذاته، ای زما دوست خدایا، ای د لوی عرش خاوند خدایا، ای د لوی بزرګۍ خاوند خدایا، اسألک بعزتک و قدرتک و سلطانک، ستا په لوی عزت او ستا په لوی قدرت او په لوی طاقت او بادشاهۍ د نه سوال کوم. ان كنت علی الصواب فلا تهتک ستري، که زه په حق یم نو زما پرده خدایا ما اخلي. ګوره بیا هم شرط ولګوه الله سن که زه په حق نه په چې څه کېږي کېږي به، خو که زه په حق یم نو خدای زما پرده ما اخلي. نو زه په حق وم الله مې پرده وانه غشته. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې استاد یې دی هغه ورته سوال جواب راولېږه احمد ابن حنبل ته. وی صاحب وی دا چې کومو جامو کې تا دورې وخوړلې او ستا د وجود وینه پې پرته ده دا جامې ماله په تحفه کې راولېږه او چې وینه وینځې استاد یې ولی تحفه کې ولېږه. شافعي صاحب نه چا تپوس وکړو وی په دې جامو به څه کې چې دا د وینو جامې د احمد ابن حنبل له غوښتلې. وی زما به دا وصیت چې کله زه مړ شم نو ماله کفن زما را دې شاګرد په دغه وینو والا جامو کې راکې چې په یو مسله کې دې غریب پکې والی شوی دی. که د قیامت په ورځ زه الله ته مخامخ شم او یا په قبر کې ما نه تپوس کېږي چې څه عمل دې راوړی دی، ویم به چې شافعي سره څه عمل نشته، یو شاګرد مې جوړ کړی او په یو مسله کې په ظلم والی شوی دی او په جامې د عصري وینې پرتې دي، الله دقل مې د نښې دپاره درته راوړي دي. او دا احمد ابن حنبل چې وفات شو ناشنا خبره درته وکم د 40 میلو نه د جنازې له خلک پیاده راغلي دي. پیاده مزل د سورلو مزل خو د ډېر لرې له ځای نه کېده. 40 میله خلکو پیاده مزل جنازې له کړی دی. او جنازه کې خلق څومره یو یهودي سړی دی یهودي هغه ما غځی کچ که چې کوم ځای د جنازه شوې وه امې کچ که نو بیا مې سړي ودرول د جنازې د سپونو په اندازه لږ ځای کې چې اندازه ولګوم چې دونه ځای کې دومره سړي راځي نو چې د ده جنازه په څومره ځای کې چې دونه او څونه راځي نو چې ما کوم اندازه ولګوله نو 10 کسانو په ده جنازه کړې ده. 10 کسان او عیسایان او یهودیان 10,000 کسان صرف د احمد ابن حنبل د جنازې په لیدو مسلمانان شوي. تاریخي خبره چې جنازه یې وله وکتله بس 10,000 کسان به مسلمانان شو. او بیا د ده د قبر خوا کې یو بل عالم ښخېده 234 کاله پس 234 سال پس 234 کاله پس د ده د قبر خوا کې بل عالم دفن کېده. نو قبر لږ زیات ووالی شو د ده له حد پکې راښکاره شو. نو تاریخ لیکي وی اقص تازه پروتو لکه تا به وی چې د نن په دې قبر کې کېښودلی شوی دی. دا د علم برکتم د حدیثو برکتم او د حلال خوراک برکتم شو. د مارونو حلالو کې چې کم برکت دی د حلالو مثال دله درکم. اوبه دې ته کوي صفا اوبه لیکن که په دې اوبو کې تا واوره واچوله دې کې لیک واچول یا دې نو د اوبه نورې نه دیداري شي. دقه رنګرونو علم دی که چا سره د قرآن او د حدیثو علم دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی اوس چې دا خپل مرګري دی کوهي تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوروم چې هغې سره د جنگ د هېڅ چا طاقت نشته دې کوهي تور ته بوځه. عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوهي تور کې به ډېره کړي چې کوهي تور کې ډېره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي. دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی
نبی علیہ السلام فرمای دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي وی یاره بس لږ کار هم پکې وکړو سار له به یې که خیر که نه و چې سار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بند نه کړي نو چې سار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دی به داسې وه که هم من کل حدب ینسلون هر لوی ډیری نه او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بخیرې ته وریه په هغې به راشي چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند نو چې هغه اخیري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې ني نو هغې به هغه نورو مرګو ته چې هلکه دلته چې ته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیای هغې به صرف شروع کړي د دنیا په دې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه د عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر یي هغه خو به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک هم تباه کړل دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک به وله د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې ځکه چې ګرځو که په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغې وخت کې به په کوهیتور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی دا یې تکلیف به راشي چې نبي علیه السلام فرمایي د سلو اشرفونه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفې به ورکوي خو د هغوی یو سر به پیل خو بیا نه ورکوي وله وی به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیه السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پس مصیبت په بل لانجه وړي خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی ته یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دشمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټول ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي دي هر ځای به ډکي او بوی به دی خدای دې نه به زمونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای را ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلی بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه هېڅوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه د خدای نوم به بلکل ختم شي او داسې ژوند به یو بل سره تېروي لکه د دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره څنګه ژوند تېروي د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم ژوند تېروي دقه ژوند به تېروي هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي به دی به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرو نه ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغې وخت به الله د انور د مغرب نه را مشرق طرف ته راوخېږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي الله ذوالجلال به دوی واپس شه ارجعي من حیث طلعتې چې کوم طرف نه راغلی هم په هغې طرف واپس شه نور به لږ غوندې را واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه توبې د بندېدو دروازه ده بعض د هغې نه پس د هېچا توبه به نه قبلیږي اوس د توبې دور دی نو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري او فریاد وکئ بعض بیا به معلوم ډېر شي خو ټول به کفر وي د خدای نوم به څوک پېژني نه الله به نه پېژني نبی علیہ السلام فرمائی کنا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله تر اغی پوری با قیامت نرازی تر سو پوری جو پری مقدس مکد اللہ اللہ نوم اغشتلی کی دا خدای نوم تی اغشتل بل شو فوری با قیامت بیا رازی خیر خلق بلگ گئی سو با دکاندار بی
هغه به کپړه خوره کړي په ګاک به خرڅوي ګاک به ناستي د هغه نه کپړه بالي څوک به لګي خپل حوض به جوړوي څوک به لګي خپلو څارو له به ګیاګانې ریبي څوک به لګی نړۍ به رالي د خپلې خولې ته به اچوي د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور خطو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي چې شپېلې ووایي دې شپېلې سره به د ټولو خلقو نه ساګانې والوځي ختم به شي هغه انسان چې نوړۍ یې خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به یې ونه رسي او سا به ترې وخېږي هغه انسان چې کپړی ګاک ته خوره کړې ده را وبې نن غاړې او سا به ترې وځي هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوا هغه به په هغه خپل خټه وانه کېږي سا به ترې وځي بس مکمل قیامت چې څه ته ویلې کېږي دا ټولې ساګانې به وځي په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي دغې وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند روحونه لاړل ختم شو یو مضبوط ګړزار به شروع شي اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي ختم ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچو په تاسو کړي که نه د پنبې دا مالوچو په دې سخته سیلۍ کې په دې هوا کې تاسو دا خواره واره وینئ غرونه به ختم شي دا سپومې به ختم شي نور به ختم شي ستوري به ختم شي قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه اوبه او هر څه ختم ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دلې وړې به شي هېڅ شی به هم پاتې نه شي بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمدي کی د شام په ځمکه باندې اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کی او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو نه راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل د دنیا د دې قول و فعل د دنیا د دې مال او دولت د دې به را سره الله حساب کتاب کوي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمای ما ته باړو دوباره ستاسو واړو پیشي بیا ونه شي دا چرې نه کېږي دومره نظام الله پیدا کړی دی مونږ به خدای ته مخامخ کېږو الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی ورونو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي کومې وړې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي لکه نبي صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي مور او پلار به څوک خیال نه ساتي نافرماني به شروع شي دا یوه نښه شته که نشته بلکل ښکاره د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی د دوستانو تعلقات به وي د مور او پلار بني نری جامې به ښځې واغوندي شته که نشته ښکاره خبرې دي سړي به د ښځو تابع شي شته او که نشته ښکاره خبرې دي فحاشي او بدعملي به خوره شي هغه فحاشي او بدعملي خوره ده او د قوم مشران به رزیلان بی کوم چې نیکان خلک یې هغې به د قوم د مشرونو توبه وباسي هغې به موږ د قوم مشرۍ نالو او چې کوم رزیلان ساد القوم ارذلهم نه قوم سیادت او سرداری به د رزیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي بس حالات جوړ دي کوم چې نبي صاحب فرمایي او په مسلمان دا حالات به ځي او راځي به و الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دا حالات ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو بس ایک نمبر مسلمان دو نمبر مسلمان نه بے غیرت مسلمان نه غیرتی مسلمان دې خدای پاک جوړ کړي ایمان باندې خپل کلک شو پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه کلک مسلمان بار صورت رونو
د عیسی علیه السلام متعلق خبره مو شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه. عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا او دی خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبی علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر ځای خالي دی، هغې کې به دفن کېږي. هم د نبی علیه السلام په شریعت باندې به خپل عمل پکوي.